وای په مخ د دانې روزه په مخ د دانې روزه چې د غرور کنډو د دڼې وړې شي نه لطیف الله یمه په دغه امید سره چې زموږ څومره هم کتونکي دي هغه به روغ جوړ خوشحاله وي که یو خوا د یخنۍ موسم دی نو بل خوا فیشن هم چاته تللی نه دی تاسو په دغه موسم کې واسکټ هم اچولی شي بعضې ملګري دا وایي چې نه واسکټ صرف او صرف د ګرمۍ په موسم یا کم د پسرلي یا څوک په تسپرلي وي په هغې کې اچوي خو نه په یخنۍ کې هم دا تاسو استعمالولی شي د دا لپاره ورسره ټوپۍ هم اچولی شي مفلر وګورئ مفلر څومره ښکلی ښکارم تاسو به هم ښکلی ښکاري خو چې ورسره انداز بدل کړي او بیا خبره که د روایاتو شي نو ټوپۍ او ورسره مفلر زمونږ څومره هم پښتانه وروڼه زمونږ دغه ویډیو ګوري نو بالکل تاسو داسې سټایل هم خپلولی شي ولې دا زمونږ د پښتنو کلتور دی زمونږ د پښتنو زوړ روایات خو د خپل روایاتو سره سره نور چې کم قبیلې دي نور چې کم قامونه دي لکه په هغې کې چترال د چترال دغه ټوپۍ ډېره زیاته مشهوره ده پخوا راسې دغه ټوپۍ را روانه ده او چې کوم ځای کې هم د چترال اوسېدونکي وي یا د چترال کم میشته خلک وي هغه په پېښور کې یا په بله سیمه کې هغوی به لازمي دغه د تعوض د بڼې والا ټوپۍ اچولي او که چېرته ځئ راځئ داسې علاقه چې هلته کې واوره ورېږي یا یخ باران ورېږي نو هغې دپاره دغه کوټ ډېر زبردست کوټ دی ځوانان بعضې وایي چې یاره وي دا خو وي فیشن ورسې زموږ خرابېږي نه 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 او دا هم نشي نه وي په کباړ کې خو مایدار په ارزان ریټ میلاوېږي ښه واخلئ مزې وکړئ ګرمه ټوپۍ ورسره هېره نه کوي بعضې زموږ ځوانان چې کوم دا کوله او سر ګرځي او به بیا پوزې راساسي ویل وي زکام هم شو نظم شو ټوخې اوسي نه دا به نه خرابېږي فیشن کېږي فیشن په دې کې هم کېږي ښه چې دا تاسو ته پته دا ګرمې کوټیان دي نو عام واده خادی کې هم تاسو اچولی شي چېرته هم واده خادی له مونږ ځو دا ښه مزدار اچولی شو د خپل سایز میلاوېږي او دې کې هر کلر کې میلاوېږي ښه دا هم تاسو استفاده شي کله کله خیر د واسکټ جرسي یا سویټر دا وباسل پکار دي د نور د پیتاوي نه د نور د شواګانو نه چې کوم دی خوندونو مزې اخیستل پکار دي کیمرامینه نور ورته وښایه دا ټول ویټامن دی دا اخلي خیر دی دې چې باقاعده ټول بدن ته دغه ویټامن ورشي امید لرم کتونکو تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي د نور ویډیوګانو دپاره تاسو لطیف الله آفیشل ته تللی شي هغه چینل تاسو سبسکرایب کولی شي او نورې ډېرې ښې ښې ویډیوګانې تاسو په دغه چینل